نن نه پوره 100 کاله بعد به موږ په دې دنیا کې موجود نه یو، د دې دنیا نه به زموږ نام او نشان مټاو شوی او کیدای شي چې دا دنیا هم ایگزیسټ نه وي او دا دنیا هم ختم شوي. د دې خبرې چاته هم علم او پته نشته دی. خو چې کله موږ د دې دنیا نه مټاویږو او د دې دنیا نه ورکیږو پوره 100 کاله بعد، نو په دې دنیا باندې به نوې جنریشن راغلی، نوې مخلوق به راغلی، نوې مایند سیټ والا خلک په دې دنیا باندې موجود دي. د کم کور بانک بیلنس او د دولت شهرت د پاره چې موږ لګیا یو جدوجهد هم شروع کړی دی، خپل رشتې هم پرېښي دي، خپل تعلقات هم خراب کړي دي، وجه چې موږ دولت، پیسه او بانک بیلنس برابر. دغه کور به بل چاته پاتې شي، دغه بانک بیلنس به تا نه هم په دې ځای کې پاتې شي او بلکې ما نه به هم په دې ځای کې پاتې شي. څومره هم شیزونه دي، بانک بیلنس، دولت، ځمکې، جایدادونه، موږ ته چې ښکاري چې دا زما دي، دا به هم ما نه پاتې شي او تا نه به هم پاتې شي. په دې کورونو کې او دغه بانک بیلنس باندې به نور خلک مزې کوي او په دغه کورونو کې به بل څوک اوسېږي. دې دنیا نه د تلو نه بعد لږ وخت بعد به د هر کس د زړه نه، ذهن او دماغ نه موږ وځو هغه خلک چې موږ ته وایي چې یاره ته ما ته ډېر زیات ګران یې او ته زما د زړه سر یې، ته دا یو ته هغه یې. څومره هم چې نږدې خلک ولري، هغې خلکو د زړه نه بعد ته مکمل طور باندې وځي، ته به بالکل د هغه د زړه نه ختم شي. که ته څومره هم فیمس، مشهور او مالداره ولې نه یې، خو چې ته مړ شې د دنیا نه څه وخت بعد به ستا نوم ختم شي او ته به د هغې خلکو د ذهن نه وځي. زموږ نوسو کړوسو ته به زموږ د سر اړول نومونه نه معلوم چې موږ څوک یو. ما ته په خپله باندې د خپل د نیکه نوم نه دی معلوم. دغه شان حال به ستا هم یو، ته به هم د خلکو نه هېري. کله چې دا خبره زموږ د زړه، ذهن، دماغو ته کله راشي که نه، په هغه ورځ باندې به تا ته پته ولګي چې زه څوک یم، دا خلک څوک دي، دا دنیا څه ده. چې زه د دنیا نه تلو والا یم او دا هر څه پاتې کېدو والا دي، نو بیا فایده څه ده؟ په دې دنیا کې چې زموږ سره که دا موبایل دی، که زموږ سره پیسې دي، که زموږ سره هر شي راسه دی، دا موږ له الله پاک صرف په دې دنیا کې د استعمال کول دپاره راکړي دي او په دې باندې موږ له الله پاک له شکر ادا کول دپاره راکړي چې الله نه موږ شکر ادا کړو. دا ټوټل شیزونه او دا اشیاګان دا زموږ په دې دنیا کې پاتې کېږي. لاول ما ته پته نشته او بیا تا ته پته نشته دی چې زما اوقات څه دی او زه په دې دنیا کې د څومره وخت لپاره یم. چې کله موږ ته دا پته ولګېده، دا هر څه به موږ بیا پرېښي، خپل ښو اعمالو سره به ځو او دغه به زموږ هغه دنیا کې په کار باندې راځي. بهرحال خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله ملاویږو نوې ویډیو کې. تر هغه دمه الله راکړي اجازت. الله پامان.